الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. سمعين کرام ليلة القدر شپې ورځې دي. زه غواړم د دغه شپو حوالې سره د دې شپو عظمت او فضیلت حوالې سره څو منټه د تاسو مزاحم جوړ شم. که چیرې موږ غواړو د دغه شپو عظمت نه ځان خبر کړو، زه به صرف اندا وایم چې دغه شپې عظمت لپاره صرف اندا هم کافي دی چې خداوند عالم دغه شپې عظمت حوالې سره و مکمله سوره قرآن مجید کې نازله کړله. دغه سوره کې خداوند عالم د دغه شپې عظمت او فضیلت ښیلی دی. خداوند عالم یایي إنا أنزلناه في ليلة القدر. دا هغه شپه ده چې دغه شپې کې ما قرآن نازل کړلو، یعنی شب قدر هغه شپه چې دغه شپې کې د قرآن مجید نزول شوی دی. دی وجه نه دغه شپې ته چې شوی دی عظمت ملو شوی دی. دینه بعد بل فضیلت هي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. خداوند عالم دی ته څه پته ده چې ليلة القدر کومه شپه ده؟ اس ليلة القدر هغه شپه ده چې دغه شپه زرو میاشتو نه چې ده بهتره ده. دغه شپې کوم عبادت ده، دغه شپې کوم اعمال ده، هغه اعمال زرو میاشتو نه چې ده بهتر ده. که چیرې مو دغه زرو میاشتو حساب ولګو، د زرو میاشتو نه تقریبا 3 کوله جوړیږي. نه که شو دغه شپې کې اعمال وکړلو د اعمال 3 کولو حسابيږي. دینه بعد خداوند عالم بل یو فضیلت دغه شپې ښیي، دارس تنزل الملائکة وروح فيها بإذن ربهم من كل امر. دا هغه شپه د قدر شپه هغه شپه چې د شپې کې د خداوند عالم اذن سره ملائکه سره د روح الامین څخه کیږي نازلېږي. یعنی د شپې د اسمان سره ملائکه دي د خدای حکم سره زمکه ته نازلېږي. یعنی دا شپه د ملائکو نزول وجنه هم څه کوي عظمت لري. دینه لا بل فضیلت د شپې ته اصل شوی د غدارس د شپه چې کومه ده د مقدراتو تعین شوال شپه ده. یعنی دغه شپه کې د انسان مکمل کول صورت تقدیرات دی هغه شپه کې لیکل شي. کچېری د کال کې انسان باندې چرته حالت ترسي خو بیماری ده، خو صحت ده، خو دولت ده، خو عبادت ده، هر قسم د حالات انسان باندې ارسي هغه د شپه کې د انسان لپاره کیږي معین کیږي. د شپه کې هغه لیکل شي دو دولسم مولا مازدار کې چې کیږي هغه پیش کیږي. دین علاوه کوم بل فضیلت د شپې ذکر شوی د غدار سلام هي حتى مطلع الفجر. یعنی د شپه چې د سبي پورې چره سلامتی ده، د شپه چې سلامتی شپه ده. دوستان عزیز د شپه د عزت او فضیلت او عظمت شپه ده. مت هم په کور د شپې نه څوک زیات استفاده وکړو. ویلې دا شپه چې د شپې وجه انسان خدای ته نږدې کېدای شي، خدای ته تقرب حاصل شي. که څنګه رسول اکرم علیه السلام وصلی شیا کی د موسی علیه السلام هغه مناجات ذکر کوي چې کله موسی علیه السلام خدای دروا کې عرض وکړلو الهی اريد قربک، ای پروردگار زه غواړم چې تا تقرب حاصل شم، وته زه غواړم چې تا سره چې شم نږدې شم. پروردگار ته یې قال قرب لمن استيقظ ليله القدر. ای موسی کچری مو تقرب غواړي نه مو تقرب هغه د اصلي ساعت سبا کې د شپې کې د شپه احیا کې د شپه بیداری وکړه، د شپه بیداری وکړه د شپې. دویم کوم موسی علیه السلام د خدای درا کې عرض وکړلو غداو قال الهی اريد رحمتک، ای پروردگار زه غواړم چې تو رحمت مو شامل حال شي. قال رحمت لمن رحم المساکین ليله القدر. ای موسی کچره مو رحمت وړي د مو رحمت اخ چوته ملويږي، د مو رحمت اخ چوته رسیږي څوک د شپې کې څوک مسکینونو باندې رحم وکړي. بیا موسی علیه السلام د خدای دروا کې عرض کوي قال الهی اريد جواز على الصراط. پروردگار زه غواړم چې پولیس صراط باندې تیر شم، د پولیس صراط باندې تیرېدلې جوازنامه غواړم. بیا خداوند عالم ته قال ذلك لمن تصدق بصدقه في ليله القدر. ای موسی کچری پولیس صراط باندې تلل غواړي، نو پولیس صراط باندې تللې لپاره هغه نامه اخچوته حاصلېږي چې څوک څوک د شپې کې صدقه ورکړي. بیا موسی علیه السلام د خدای دربار کې عرض کوي قال الهی اريد من اشجار الجنه وثمارها. ای پروردگار از جنات ونی او د جنات میوه غواړم دا مو نصیب شي. قال ذلك لمن سبح تسبيحه في ليله القدر. ای موسی
که چیرې د جنات ونې او د جنات میوه غواړي چې دا تو ته میلاو شي، دا جنات میوه او د جنات ونې هغه چا ته میلاویږي چې څوک څه وکړي دغه شپې کې د مور تسبیح وکړي. غنه بعد بیا موسی علیه السلام عرض کوي قال الهی اريد نجات من النار، ای پروردګاره زه غواړم د جهنم اور نه ماته نجات میلاو شي. قال ذلك لمن استغفر في ليله القدر، ای موسی که چیرې د جهنم اور نه نجات غواړي، د جهنم اور نه نجات او کسانو ته میلاویږي چې څوک څه وکړي چې دغه شپې کې استغفار وکړي. بیا د موسی علیه السلام خدای را عرض کوي قال الهی اريد رضاک، ای پروردګاره زه تا رضایت غواړم چې دا تا رضایت ماته حاصل شي. قال رضای لمن صلى رکعتین فی لیلة القدر، ای موسی که چیرې د ما رضایت غواړي، د ما رضایت چې کېده هغه دغه شپې 2 رکعاتو ادا کولی کېده. که چیرې دغه شپې کې څوک 2 رکعاته لمونځ وکړي د هغه کس د ما رضایت حاصلېږي. د دوستانو دا دغه شپې ډېر زیات عظمت دی، ډېر زیات فضیلت دی. موږ دا پکار چې دغه شپې نه څه وکړو، زیاته استفاده وکړو، دغه شپې نه غافل نه شو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.